بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو په پیښور کې په 1348 غنټو کې د یو پولیس کانسټیبل او یو د واده زلمی چې دوه هفته پهله واده شوی مجموعي طور اته کسان قتل شوی دي د ټولو قتلونو واقعات په ډیټیل بتا سول درکو خو تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو لازمی سبسکرایب کړئ او زموږ د کرائم د نوو خبرونو او نورو ویډیوګانو نه ځان خبر ساتئ پهلنې واقعي تفصیل صدا سي دي چې د مسیزو اوسیدونکو د سید خان ولد ادم خان د سید خان ولد ادم خان پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې د زوی د پولیس کانسټیبل د داغنوم د سید خان 40 سالو مره دی وې د کور نه وروته د ډیوټي په فیملی کورټ کې کله چې د شرکتانه په حدود کې اف سی چوک تر رسیدلې دي نو دلته مسلح کسان ولاړو د ازوی وشته دی سید خان د مړ دی د پولیس کې څنګه ماته اوس پهله وې د کانسټیبل دی او ملزمان چې کوم دی هغه تختیدلې دي دویمه دردناک واقع چې کوم دا هغه د تاکال تانه په حدود پلوسه کې شوی دا چرته چې د دیرش کالو ابراهیم نومي یو الک ته د دواف د پهله واده شوی د پولیس وینا دا چې د پلار د هغه پولیس ته ویلي دي چې د ابراهیم دواف د پهله واده شوی پرون سحر د خپل کور والا سره یو ځای ناشتم کړی دا او به ویلي دي چې را زبرچت تزم د برچت کې چرغان ساتلو دی وی چې کله د بر لاړو نو د بډس आवाज دی اورېدلې بیا چې کله کور والا ورغلی دي نو کتلې دي ابراهیم چې کم دی دا مړ پروتو او د خودکشي کړي و دریم واقع چې کم دا اغم ډیره دردناک دا هغه د شاپور تانی په حدود کې شوی دا چرته چې د حامد ادریس نومي کس ته د مدینه سټریټ ته خوده اوس په اسلام آباد کې غور ټاون کې اوسېږي د خزي پولیس ته رپورټ درج کړی دی او ورته ویلي دي چې په 4 دسمبر باندې مازیګر سلورنی بجې د خاون حامد ادریس د کور نه وروته اسلام آباد نه او خزي ته وی چې زی په خبر ته په دلزاک روډ باندې د لور واده شوی د خزي ته ویلي چې لور سره به ملو شم سنور کارونه مې هغه به موکم دا خزي وی چې کله د شپې نیمه بجې شوینو بیا د خاون حامد ادریس بیا موبایل بند شو دا بیا ډیر کوشش کو هغه سره رابطه نه کېده نو بیا نن سحر دي ته اطلاع ملو شوی دا چې حامد ادریس خو نامعلوم کسانو وشته دي مړکړې دي او داغه لاش کم دي شاپور تانه په حدود کې وډنه نهر سره پروت دي کله چې بیا مو پولیس نه تاسو کو نو هغه وی چې او دی په چا داوا نه کړي او د دې کس موبایل چې کم دی هغه بیګا د کبوتر چوک ته کله ډیر رسیدل داغه نه پس موبایل بند دی پولیس وی اې د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړي دي او د هغه تلاش شروع کړي دي چې یاره د په قتل کې څوک ملوث کې دي شي درې واقع چې کوم دا هغه د بانا مانې تانه په حدود ریحان آباد کې شوی دا چرته چې کفایت ولد عبدالقیوم پولیس ته رپورټ درج کړی دی وی د خپل خزي سره په خپل کور کې ناستو په دې دوران کې د الک د تر ځامن دی وی ایرال وی زمو په کور کې ډزیو کې وی زما د خزه د کفایت وی چې زما خزه اوښتا او مړې کړه وجه دا چې مطلب ګاونډیانو سره د تلو راتلو په تنازع باندې د دې مخ یو خپل کې څه بحث شوی بل واقع چې څنګه دا هغه د چمکنو تانه په حدود پندوالا کې شوی دا چرته چې اصغر نومي سړی په زخمی حالت کې پولیس ته رپورټ درج کړی دی او ورته ویلي دي چې د دې په علاقې کې د دوه کسانو سم مسله و طارق شاه او شاهد نو دا طارق شاه چې کوم دی دا شاهد خپل اجرې ته راوستو او الته وهلو ټکولو د اصغر وي مونږه خلاصي لورلو د اصغر وي زم خلاصي لورلم دغه ځکه یو ناصر خان یو ځوان زلمي الکو وي هم خلاصي لورلو چې څنګه مونږ ورلو د دې خلاصي کولو نو دی وي چې د طارق شاه فایرینګ وکړو په دې فایرینګ کې دا ناصر چې کوم دی دا مړ دی اصغر او حیات په دې کې زخمیان دي پولیس وی ای په دې کیس کې اف ای آر درج کړی دی هغه وی چې د دې په منځ کې تنازع چې کوم و صرف د 20000 روپو و بل واقع چې کوم د خودکشي د اغم د متنو تانه په حدود ټوکرخېلو کې شوی دا چرته چې عاطف الله نومي کس پولیس ته ویلي دي چې یاره د خپل کور سره جوخ د تر کور دی وي خپل تر کور کې موجودم ته وي زموږ د کور نه د ډز आवाज رالو دی وي چې کله زراله منو د دې پلار دی اونرګل هغه د خپل زوی په کور کې ناستو او اچانک پتن نه پاغه باندې سو شوال ته پزان باندې ډس کړي د خودکشي کړي د هغه مړ دی پولیس وی د لاش دی اغشته دی او پوسټمارټم لیکل دي او په دې کیس کې دی 174 دریافت هم شروع کړي دي بل واقع چې کوم دا هغه د شرکت تانه په حدود کې شوی دا د شرکت تانه چې کوم پولیس رپورټ دی د هغه مطابق ایوي ته اطلاع ملو شو چې سنټر جیل پول چې کوم دی د سره د 55 سال سړی لاش پروت دی چې کوم پر اصرار تور باندې مړ دی پولیس وینه پاغه باندې د ډز نشان شته نه په تشدد نشان شته پته نه لګي چې هغه د سوجنه مړ دی پولیس وی د شناخت هم نه دی شوی خو د لاش بیا هم دی پوسټمارټم د پاره مرتخانه ته لګل دي چې آیا پته لګي چې دا سړی سوق دی او څنګه مړ شوی دی پولیس وی تر اوسه پورې د ورسا پته نه لګي د پولیس د ورسا تلاش هم شروع کړی دی
دا بل واقع چې کوم دا هغه د اورمړو میانه په علاقې کې شوې ده چرته چې نیاز محمد نومې کس پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې د 10 کالو اوراره دی ابوذر ولد نصیر خان په دې د کور نه وروتو دکان ته روانو ځان له ټافیانې اغشتې د دوران کې او تیز رفتار ټریکټر راغلی دی دا ماشومې وهلې دی دا مړ دی او ټریکټر والا چې کوم دی هغه تښتېدلی دی خو د بیا هم دی وایي چې یاره ما معلومات وکړل نو هغه د ډرایور نوم د پولیس ته یاد کړی دی پولیس وایي هغه د ډرایور خلاف اف آی آر درج کړی دی او د هغه د گرفتارۍ دپاره چاپې وهل هم شروع کړي دي ګرانو ملګرو دا د څنګه چې ما تاسو ته وایي چې په 48 غنټو کې د قتل 8 واقعات شوي دي او د 8 ونه واقعات کیپیټل سټي کې شوي دي کیپیټل سټي کې 8 ډیویژن دي دلته سی سی پی هم ناست دي اس اس پی هم ناست دي ویل کېږي داسې چې د پوره صوبې کم کریم پولیس افسران وي نو هغه په د کیپیټل سټي کې ناست دي دلته سی ایم هاوس هم دی گورنر هاوس هم دی حساس عمارتونه هم دلته دي او دلته د کرایم دا حالت دی چې په 24 غنټو 45 غنټو کې اته کسان مړ کیږي او دې کې په چې کوم ملزمانو باندې داوم شوی دا ګوره لکه مطلب یو پکې پولیس والا دی دومره په حساس علاقې کې اف سی چوک کې دلته پولیس هم وي ټریفک هم وي او دا ډېر حساس علاقه هم ده او هغې کې خلک راځي د یو کلي نه هغې ډزې کوي پولیس والا شهید کوي هغې تخدي د نورو کیسونو کې هم چې کوم اف آی آر کې ملزمان نامزد دي هغې کې هم څوک نه دي نیول شوي نو پېښور کې د کرایم چې کوم حالت دی هغه ډېر زیات ورځ په ورځ خرابېږي الله دې رحم وکړي او الله دې وکړي چې زموږ د پولیس بیدار شي ځکه چې په پېښور کې ګوره صرف یو اپریشن د تاڼو پولیس دي انویسټیګیشن پولیس دي ټریفک پولیس دي ابابیل سکواډ نه خو څوک په لار راتلی نه شي دوه ځای په ځای باندې دي ناکهبندیانې سټي پټرول فورس دی او هغې نه باوجود راځي ښار کې خلک ولي او خلک په اسانه تښتي نو الله دې وکړي چې دا دونه ډېر زیات پولیس فورس دی چې د دې دا کم کار چې کم دی دا مقصدي شي